او دا یاد لري عزتمندو د انسان باندې چې بدبختی راځي او ناکامی راځي د دې مختلف صورتونه دي. انسان ځان چیک کوي چې زه نیکبخت یم که بدبخت یم، زه نیک یم که بد یم، چې زه به الله ته قبول یم که نه، زما دا اعمال به د الله خوښي که نه. یو انسان ځان چیک کول غواړي. څنګه چې ته به معلومې ترمامیټر وي، یخني سردي معلومې ترمامیټر دی، هوا کی نمی خشکی معلومه د دې د پر خپل ترمامیټر دی. دغه شان احادیثو کې قرآن او احادیثو کې د خوشبختی د نعمت بختی د پارم علامات بیان شوي دي. علامات ډېر دي. یو علامت دا دی، دا دې ته د چا خیال نشته. ځکه زمونږ چې مال کم شي هر سړي ته وایي خدای دې خیر وکړي، وایي څه ګناه رانه شوې ده، او چې مثلا څه نقصان یو شي خدای دې خیر وکړي څه چل شوی مړی وشو په دې باندې ټول پوهېږي چې څه به مې کړي ګډبړ. یو علامت درته عجیبه ښه چې دې ته د خلکو خیال نشته، یا دې ته د انسانو نظر او فکر نشته. هغه څه دی چې کله انسان الله بدبخته کوي، انسان الله رسوا کوي، د دې یو علامت دا دی د نیک کارونو صلاحیت او توفیق د دنه سلب کی. دا یاد لرئ، دې ته د چا خیال نشته. او دا د قرآن د آیات نه معلومیږي، ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. الله وی بعض کافران، بدبخت کافران، ما د هغوی په غوږونو باندې او د هغوی په زړونو باندې مهرونه ولګول، د هغوی په سترګو باندې ما پردې راوستلې. څه مطلب؟ یعنی اوس حق د دوی په زړه کې نه دننه کېږي، او هغه باطل او خباثت چې د دوی په زړونو کې او دماغ کې دننه پروت دی اوس هغه راوځي نه. مور چې په کوم څیزو لګې څه پکې دننه کولی هم نشي او څه دې بار کولی هم نشي کېږي، مور ماتېږي. دقه شان یو کار دا دی، مثالونه درته بیانو. هر انسان ته به پته ولګېږي چې زه د خوشبختۍ په لار روان یم که د بدبختۍ او د تنزل په لاره باندې روان یم. هر انسان دې ځان چیک کړي. یو علامت مثلا دا دی، توفیق دنه څنګه سلب شو؟ مخکې تا تهجد کول، اوس تهجد نه کوې. پوه شه چې دال میں کچھ کالا کالا ہے، حالات دې لګې دې خرابېږي، ولی تهجد نه کوي؟ یو خدا دې انسان بیمار شو، یو دا دې انسان ډېر ضعیف شو، خیر دی، دا خو عذر دی د الله د طرف نه. یو دا دی چې هټا کټا بالډي بلډر ځوان د ورځې 1 غنټه 2 غنټه منونه سامان اوچتای، منونه سامان اوچتای، 2 غنټې مسلسل واک کولی شي، مسلسل 2 غنټې واک کولی شي، تهجد نشي کولی، سهار مونځ له نشي پاسېدی. سوچو کا د بدبختۍ په لار باندې روان شوی. مخکې به 5 وخته مونځ جمع سره کو، اوس 4 وخته کوي، 3 وخته کوي. معلومه شوه چې د نیکیانو صلاحیت او استعداد ته الله علی او د بدبختۍ په لار روان شوی دی. د دې بدبختۍ اخیری سر ختم الله علی قلوبهم دی. داسې نه چې یو وخت داسې راشي چې الله دې په زړه باندې مهر ولګوي. خیال کوه، نن خو اوله پوړی کې نفل که کې وکړه که نه کې مه کوه، خو یریږه چې ولې مې نفل ونه کړو. یو سړي به اوابین کول، اشراق به کول، اوس یې نه کوي. دا د بدبختۍ طرف ته لګی دی، روان دی. مخکې حج عمرې سره مینه وه، اوس مینه نشته. مخکې به تبلیغ کې هر کال چله لګوله، اوس چله نه لګوي. پته ولګېده د بدبختۍ په لار روان دی. مخکې به ګشت له په زړه راتلو به، اوس د ګشت اهتمام نه کوي. مخکې به د ذکر مجلس لتلو طریقت لارې اختیاره کړې وه، اوس یې پرېغوسته. معلومه شوه چې د بدبختۍ په انیشل سټیج کې، ابتدایي سټیج کې لګې دی، داخل شوی دی. دا یاد لرئ. تر دې پورې که یو انسان مخکې تجارت کو، تجارت کاروبار سره شوق سره تلو، اوس کاروبار ته شوق ته نه ځي، دا هم د بدبختۍ علامت دی. دا یاد لره. ځکه تجارت کول مسلمان دپاره عبادت دی. نو دا هغه کسانو تیار خورو ته ویم چې کوم تیار خواره دي او محنت نه کوي، یا مخکې کو اوس یې نه کوي، نو دا او ضرورت هم ورته شته. یو خدای نه ضرورت نشته، مال حال دله خدای درکړی، خلاره خپه په خپه واړوه. خو چې نه وس دسم نه لري، بال بچم در په غاړه دی، او کاروبار ته نه ځي په ټیم باندې، نه بدبختۍ په لاره باندې روان شوی، ځکه دا هم عبادت دی، کمزوری شوي پکې. نو دا یاد لري عزتمندو.